بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، په بونیر کې دیوانه بابا پروټ غزالی سکول ته مخامخ خانجی پکی پکای دیګه ان زکریا پلیټر هاوس کې به تاسو ته د 8000 کمپلیټر چې دی هغه ملاویږي په 6000 روپۍ باندې، او د شنکر سپیشل کباب په هم تاسو ته دلته کې ملاویږي. د دې نه علاوه پاسپورت، شورما، برګر دا به هم تاسو ته دلته کې ملاویږي، او د 10 کیلومترو لپاره هوم ډیلیوري چې ده هغه فری ده. نو بالکل د زکریا د نمبر تاسو په سکرین باندې کتلی شئ، په دې منته کې رابطه کوئ. که ستاسو غم خادي وي یا نور داسې د مدرسو پروګرام وي یا د سکولونو یا لینټري وي، د هغې لپاره هم تاسو ساده چاول شو، چنا چاول شو، یا غوښې والا چاول شو، نو تاسو هم په هغې له هم چې دی نو رابطه کولی شئ. او د خانجي خو یو نوم دی ماشاءالله د غوښې او وریجو په حواله باندې، نو هغه هم دلته کې تاسو ته میلاویږي، او ورسره سپیشل چای. نو خامخا ګورئ دلته کې یو ځل ویزټ وکړئ. څومره رونه بایګان دوستان چې زما دا ویډیو ستاسو د چینل په وساتت باندې اورئ یا زما وینئ، زه تاسو ټولو ته دا پیغام در کوم چې دلته غزالي سکول ته مخامخ موږ یو نوی رسټورنټ کولاو کړو چې په هغې کې به تاسو ته غوښې وریجې میلاویږي، ورسره به چپلي کباب میلاویږي، پلیټرې به میلاویږي باربیکیو والا، چینیز دي، پاسپورټ دي، چای پراټه دي، دا به تاسو ته میلاویږي. او پاسپورټ او چینیز یا غوښې وریجې شوې، پلیټر شوې، دا به 10 کیلومتره پورې مکمل پری ډیلیوري موږ ورکوو. د دې سره د سواړی بازار څو نرونه بایګان دي یا بینکونو والا حضرات دي، دی ماسپښین د ډوډۍ په دوران کې که غوښې وریجې خوري، که بریاني خوري، چې څه هم دې ته پکار وي پری سروس په ورله موږ ورکوو. او تاسو زموږ په دې سکرین په دې نمبر رابطه وساتئ. زموږ سره چې کوم باربیکیو پلیټر دی، فل پلیټر په 8000 روپۍ دی د 6 کسانو، هغه به موږ د دې اپر په وجه باندې په 6000 روپۍ ورکوو، او ډیلیوري به هم ورسره فری وي. او دا کباب او شنکر والا کسان دا د شنکر د عمر خطاب لالا رواره ما راغوستی دی، دلته موږ نن د هغې آغاز وکړو، نوې افتتاح مو وکړه، ورسره چینیز مو شروع کړل او پاسپورټ. په پاسپورټو کې که چاته پیزا پکار وي او پرایس پکار وي یا شورما پکار وي یا برګر پکار وي، دا به موږ سره دلته میلاویږي. بس زه خو دا وایم چې هر ځای نه زما د اواز اورئ، الله مو ټول عمر خوشحاله او تر او آباد ساته. او او نن سبا چونکې د علماء کرامو د فراغت ورځې دي، نو که چاته هم د په اډر دیګونه پکار وي، که ساده دیګ وي، که چڼې والا دیګ وي، که غوښې والا دیګ وي، چرګانو والی بریاني یا د هغې سره سره نمکین چاته پکار وي، ورسره حلوا پکار وي، ورسره نور سیخ کباب پکار وي، هر قسم غم خادي نور پروګرامونه یا د چا افتتاحګانې یا د چا لینټري، نه به موږ سره دلته په اډر میلاویږي. بالکل یو ځل دې خامخا راشئ، یو پیر راشئ، زموږ د دې کانو خوندونه واخلئ، زموږ ځای وینئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دیوانه بابا روډ باندې ډېر یو معروف او مشهور دلته ولاړ یم چې دا د خوراک یو مرکز دی او مشهور دی، خپل یو ځانګړی شهرت لري او خپل ډېر برانچونه هم لري. نن پکې دی چپلی کباب او فاسټ فوډ د هغې انتظام هم کړی دی، نو ډېر زیات خوشحاله یم. دوی ته هم مبارکي ورکوم او خانجي او د هغې سره چې څومره د هغې بچي او د هغې پوره ټیم دی، هغې ټولو ته چې کوم دی نو مبارکي ورکوم. او دا د دې علاقې دپاره یو ښه خبره ده، کوم ځوانان چې هغه به د فاسټ فوډ دپاره بل ځای ته تلل، نو دلته په نږدې ځای باندې ورته دا فیسیلیټي او دا سهولت دی ورته ورکو. او هسې چې د خانجي نوم سړی واخلي، نو ما په خیال باندې بیا پکې مزید تعارف ته انټروډکشن ته ضرورت نه وي، دا بعضې څیزونو دپاره وي نام هی کافي ہے، بس دغه نوم یې کافي دی. الله دې بختور کړي او دا نور کارونه چې څنګه په ترقۍ او په کامیابۍ روان دي، الله دې وکړي چې دا هم په ترقۍ او په کامیابۍ باندې لاړ شي. مبارک کې راځي چې کوم تجارت کې رښتیا ویلی کېږي او د اماناتو خیال ساتلی کېږي، نو په هغې کې لږه ګټه هم وي، بورک لهما فی بیعهما، د هغې په بیه کې الله تعالی برکت ورچوي. چې کوم کاروبار کې دروغ شروع شي او ملاوت شروع شي، نو محقت برکت بیعهما، د هغې د بیع چې کوم برکت دی، اگر کو پیسه پکې ډېره وګټي هغه ترېنه ختم شي. بل حدیث مبارک کې راځي چې کثرة الحلف ممحقة للبرکه، دا ډېر قسمونه چې څوک خوري د خلکو د یقین پیدا کېدلو دپاره، دې سره برکت ختمېږي. دا د چا چې کاروبارونه خراب شي، وران ویجاړ شي، شا باندې څه نه څه اسباب خامخا موجود وي. کاروبار کې کو لږ وي او کو ډېر وي، خو چې ګټه پکې وي، نو دا د برکت یو خبره ده. او کوم
کاروباري سړی چې په خپل کاروبار کې رښتیا وي، حدیث مبارک کې راځي د هغې دکاندار او د هغې کاروباري سړي حشر به د قیامت په ورځ الله د انبیاء کرامو په صف کې کوي. بلکې امام نووي صاحب رحمت الله علیه د شهداو اقسام لیکلي دي، یو قسم یې پکې د هغې کاروباري هم لیکلی دی چې دی په خپل روزګار کې دروغ ونه وي، نو دی په خپل کور کې هم مړ شو خو الله ورله د شهادت رتبه نصیب کړي. نو زما په خیال باندې رزق حلال ګټل دا عین عبادت دی او ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده. بیا په ملک پاکستان کې دننه کاروبار کول او روزګار کول زه ډېر اپریشیټ کوم. د مسافرو د ډېرو روپو نه د خپل کور کلي دا لږې روپۍ دا ډېرې زیاتې بهترې دي، ځکه سړی پکې د مور او پلار خدمت وکړي، د بچو تربیت وکړي او د ولس سره پکې چې کوم دی نو یو ځای سړی ژوند تیر کړي، د خپل قام د هغې خدمت پکې وکړي. نو ډېره زیاته مبارکي ورکوم د خپل ورور ته. د موقع باندې اسرار خان موږ سره حاضر شوی دی، نور شعیب مولوي صاحب او د دې نور ډېر مشران خواږه درانه هغوی تشریف راوړی دی. ټولو ته په خیر علی او هرکلی وایم.